یا پر یو ساتو پر چیوانو پر حرامو شانو باندې چې جنځي پر دې باندې چې جن لګیږي نو دای دې پوه شي چې زما مال حرام دی زما دنیا حرامه ده زما نفقه حرامه ده زه حرام خور یم زه بدبخته یم دا انسان دې په خپله په دې باندې پوه شي چې د ده پیسې پر دا رقم د خدا په نافرمانۍ کې روانې دي یا په ډولو په سورنو په جو کې روانې دي یا د بل مسلمان سره پر ناحقه دعوو باندې پر ناحقه کیسو باندې پر رشوت ورکولو باندې جنواني یواره ظالمه ناحقه دعوا دې کړې ده دا یو بیا پیسې پر حرامو باندې درسځي ناحقه ځکه باندې رشوت ورکوي و وکیلانو و ججانو و دا رقم رشوت خورو ته رشوتونه ورکوي دغه خلک چې عدالتونه ته ځکه د عدالت په نامه شرمېږم خو دا ضلالت دی و دا ضلالت ته ورځې په دا کې وکیلانو ته پر ناحقه باندې ته دا پیسې ورکوي خو زما بیان د مځکو پر غلا باندې دی نه د مځکو پر غلا باندې بیا زه دا بیان کوم چې د مځکو غلا څومره عذاب دی څومره نقصان دی څومره تاوان او څومره په ورځ د قیامت الله جل جلاله عذابونه و دغه رقم بدبخته انسان ته و دا رقم غلا انسان ته ورکوي چې کوم څوک مځکه د بل چا مځکه ناحقه خپلوي د بل چا مځکه غلا کوي د بل چا پر مځکه باندې ناحقه کیسونه کوي د بل چا پر مځکه باندې ناحقه شریعتونه کوي د بل چا پر مځکه باندې ناحقه قبضه کوي پر دې باندې زه بیا ان شاء الله تعالی را روان بیان شاید بیا پر دې باره کې وکم چې دې څومره عذابونه او څومره ګناوي زما مقصد دغه دی چې پر دغه رقم شیانو باندې د انسان څخه پیسې رواني د انسان څخه مال رواني دی دې پوه شي چې زما مال حرام دی زه حرام خور یم زما مال نه دی حلال که زما مال حلال وای د ما څه پر ډول ولاکه کللې وای که زما مال حلال وای د ما څه پر باجو پر سروزو پر داسې ټیویانو باندې ولاکه راسه کللې وای د ما څه به پر شو لارو باندې کللی نو دی دې پوه شي چې زما مال حرام دی چې د ما څه دا بې ځایه مال لګېږي او کوم مال چې بیا په حلاله او جائزه طریقه سره ګټل شوی نو هغه مال به اکثره ضرور پر شو او نیکیو او د خدای تعالی په فرمانبرداري او د نبی علیه الصلاة والسلام په خوشحالي کې به ژوندګېږي لکه فرض که د مسجد په جوړېدو کې یا د همسایه او یتیمانو او کونډو په مدد کې او یا د عام کلی و محلې په مدد او خدمت کې جنو لګېږي لکه فرض که د کلي دپاره برمه جوړول برمه وهل و خلکو ته مسلمانانو ته اوبه ورکول او یا وکلي ته امبولانس ورکول فرض که لکه دغه چې صدیق خدای تعالی خو دې په دنیا او په آخرت کې عوض ورکړي چې ټوله کلی په عزت کوي د ټوله کلی عزت یې وکړي د ټولو مریضانو عزت یې وکړي الله تعالی دې دا رقم 15 کسان نور پیدا کړي او خدای تعالی دې وده ته نور پر مخ باندې توفیق هم ورکړي واجب صدیق ته چې دومره عظیم خدمت و دې کلي ته ده وکړي لکه دغه د امبولانس ته تقریبا چې دا په علاقه کې به څوک نه وکړي خدای تعالی دې د ده و قربانو ته او وده ته او د ده و مړو ته دې خدای پاک په ښه باندې ورولي خدای تعالی دې عوضونه ورکړي لکه دغه امبولانس فرض که وکلي و محلې او خپل علاقې ته ورکول یا هسپتال جوړول یا مدرسه جوړول مطلب چې پر دا رنګه ځایو باندې د انسان څخه پیسې ولګېږي مال ولګېږي نو دی دې پوه شي چې زما مال حلال دی زما مال خپل دی زما مال د بل نه دی زه د بل چوکیدار نه یم زه د زوی و د لمسي چوکیدار نه یم زه چې جمع کوم په بینکو کې د هغو چوکیدار نه یم زما مال خپل دی او مال مې حلال دی الحمدلله دا سړی دې پوه شي چې زما مال خپل دی چې د ما څه پر دا رقم لارو باندې ځي زما مال خپل دی او حلال په خطبات حکیم الاسلام 208 نمبر صفحه دریم جلد کې یو خبره لیکي چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی فرمایي چې زه خپل مال د خرڅېدو د ځایو څخه معلوموم چې زما مال حلال دی که حرام بس ما ته د خرڅېدو د ځایو څخه د خپل مال معلومیږي ځکه چې یو مال د ما څخه په یو صحیح ځای کې خرڅ نو زه پوه سم چې دا مال په حلالې طریقې سره ګټل شوی ځکه خو په صحیح ځای کې خرڅ په ښایسته ځای کې خرڅ د نیکۍ او د ثواب په ځای کې خرڅ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی فرمایي نو زه پوه سم
چې دا مال زما خپل دی او حلال دی بس ما سر خلاص او چې کله په یو ناجائز ځایو کې راڅخه خرڅ یا د یو ګناه په ځایو کې راڅخه خرڅ نو زه پوه سم چې د دې مال په ګټلو کې ضرور څه نه څه ناجائز صورت پیدا شوی دی ځکه خو د ګناه په ځای کې د ما څخه خرڅ کنه زما مال زما پیسې زما ګټلې به څنګه د ما څخه په مرداره کې خرڅېدل د ما څخه څنګه په حرامو کې خرڅېدل د ما څخه څنګه د ګناه په ځای کې خرڅېدل نو خو معلومه ده چې زما مال حرام دی مال مې مردار دی وای ما ته د خرڅېدو د ځای زما د خپل مال معلومیږي چې دا مردار دی که حلال دی دا زما دی که د بل دی چوکیدار یم که مې خپل دی